السلام علیکم ملګرو. عمران خان د جیل نه د الیکشن لپاره یو ډیره زبردسته حکمت عملی تیار کړې ده. عمران خان یو ډیر اهم مقدمه کې بری شوی هم دی. بل پېښور های کورټ نه د بیټ نخي حواله سره هم یو غټ اپډیټس راغلي دي، هغه هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم او نور هم څه ډیر اهم خبرونه دي چې په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول پهله عمران خان د جیل نه د انتخاباتو حواله سره یو ډیره زبردسته حکمت عملی تیار کړی ده. په دې باندې خبره کو ډیټیل سره، خو نه مخکې د عمران خان وکیل شعیب شاهین ویلي دي چې عمران خان سره ما د امیدوارانو تفصيلات شیر کول، د امیدوارانو چې کم تفصيلات دي هغه یو فایل ما جوړ کړو. عمران خان سره ملاقات د پاره تلو ما، خو هغه تفصيلات چې کوم هغه نه دی پرې خودل شوی. زه عمران خان سره ملاقات ما کول، خو مال اجازه نه ملاوي اجازه کې ملاوي هم فایل ما سره نه الاود کېدو. بیا ما الیکشن کمیشن ته شکایت هم کړو. نو الیکشن کمیشن ویل چې تاسو عدالت سره رجوع وکړئ. نو ما الیکشن کمیشن ته ویل چې دا خو د تاسو مسله ده، نو تاسو د مطلب دا حل کړئ. نو الیکشن کمیشن ویل دي چې مونږه مطلب په دې باندې سناسه فیصله خلو، سناسه په دې باندې مونږ ډیسیژن اخلو، خو هغه نه پهله مونږ په دې باندې انویسټیګیشن کوو. دې حواله سره به مونږ ضرور سناسه مناسب آرډر چې کوم دی جاری کوو. عمران خان جیل نه زبردست حکمت عملی د الیکشن لپاره تیار کړی ده. پاره کې ډومبۍ خبره دا چې د الیکشن امیدوارانو چې کوم نمونه دی وي هغه په میډیا باندې یا همداسې مونږ نه ظاهروي. بل طرف ته د پی ټی آی کارکونانو ته دا هدایت هم ورکړل شوی دی چې تاسو د هر حلقې نه کم از کم 15 کسان چې کوم دي خپل کاغذات نامزدګي د الیکشن لپاره جمع کوي. که مطلب یو کس لا سم مسله راځي نو بل کس په موږ سره په بیک اپ کې وي، یو کس لا غټه مسله جوړیږي نو موږ سره بل کس د هغه حلقې نه موږ الیکشن لپاره ودرو. او پی ټی آی به د هر حلقې نه الیکشن لړاوي. عمران خان دا میسج هم جاری کړی دی چې د پی ټی آی به د هر حلقې نه د ملک هر حلقې نه به امیدوار ضرور الیکشن کمیشن تخپل کاغذات نامزدګي جمع کوي. بل کچری پی ټی آی نه د بیٹ نخ واغستل شو، نو بیا بیرستر ګوهر علي خان دا هم ویل دي چې موږ سره پلان بی هم موجود دی. کچری موږ نه د بیٹ نخ ایشتل کیږي نو موږ په پلان بی باندې بیا مطلب موږ په پلان بی بیا امپلیمنٹ کوو. بل عمران خان یو ډیره اهمه مقدمه کې بری شوی دی. 25 مئی 2022 باندې چې کله پی ټی آی لانګ مارچ کولو نو هغه وخت کې چې کم توړ پوه شو نو هغه ټایم په عمران خان باندې د دهشتګردۍ مقدمه درج شوی وی چې تقریبا 200 نه تقریبا something like that 200 پورې مقدمه چې کوم دی په عمران خان باندې درج شوی دي چې کیسه مقدمه دهشتګردۍ هم دي. نو په هغه دهشتګردۍ مقدمو کې عمران خان ته په یو مقدمه کې بری ملو شوی دی. عمران خان په یو مقدمه کې بری شوی دی. نو اټ مینز دیٹ چې راتلونکي ټایم کې چې څومره هم د عمران خان مطلب دغه دهشتګردۍ مقدمه دي نو د کې عمران خان ته ریلیف ملاوي دی شي. ځکه عمران خان چې کوم وکیلان دی بر دی کیس د دې مقدمه ریفرنس ورکړي چې په هغه مقدمه کې هم کپتان چې کوم بے ګناه او زکه پکې ریلیف ملو شي. نو دا یو ډیر اهم کار شو، دا یو ډیر ښه کار شو د پی ټی آی د پاره. د بیٹ نخي حواله سره پېښور های کورټ الیکشن کمیشن فیصله اورولو نه منع کړو. د انټرا پارټي الیکشن باندې ډیر اعتراضات جمع شوي. اوس هغه اعتراضات باندې الیکشن کمیشن الریډي خپل فیصله چې کوم دی محفوظ کړی ده، خو فلحال د پېښور های کورټ د فیصله اورولو نه منع کول په وجه باندې الیکشن کمیشن د خپل فیصله نه دغه کړی نه د اورول کړی نه د جاری کړی. نو په دې ویډیو کې د اپډیټس ډیر اهم اپډیټس تاسو سره مشارکت کول غوښتل. ډیر زیات مننه. والسلام.